کوم وګونی وکنا بس مسله محل. الله خپل حبیب ته قران کې فرمایي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. او ذکر نا کلو هم دا مشران ناستی کچا قرآن تا وگونیو کو نور سمیلاو نشل دا یو یاتم ډیر دے کنا نور سے ضرورت ولشتا ادا یو یاتم ډیر دے لکوس ګورتا سو پدی لوی لوی اشخاص باندې الله دې دې په علمونو عملونو کې برکت واچي دی خپل فضلا او تا سندونه ملاو شل اللهم سند او زیر ور کوي او حبیب تویدا وتا سو تقسیم وای چاته وای ول حبیب توي فبشر عباد زما حبیب از بندگان او تزیر ور کوم خدا بستا سو په مبارک خلوی. سوال دا راضی الله بندگان دی سوق نی اے اسه خو مونږ ټول وایو چې مونږه بندگان یو خو چې عرش والا وای چې بنده مې دنو مسله والا سکیږي الله به مسله حل کیږي. وای زما بندگان هغه خلق دي الذين يستمعون القول زما بندگان هغه کسان دي چې قران ته غوږ نیولې دلته موږ سماونه وي استمعون وي دکان بند کړي چه سړی کړي کاری پری خره. الذين يستمعون القول بندگان میں هغه کسان دي چې قران ته غوږ نیولې او چې وایورید فیتبعون احسنا د دې دا خیستو طریقو پسیزی. علماء ناس دی بازی مفسرین وی قرآن کے اسم تفضیل کی د تفضیل معنی نوی اگر چې دې کې د اسم تفضیل معنی هم جوړيږي د دې د خیستو طریقو پسیزی. ځکه زموږ دین کې احسن خبر مشتا او حسن خبر مشتا. وی دغه خلق دې چې الله ورته هدایت کړي. همغه تاسو ور وخمس کې هدایت سوال کو کنه کو هر جماعت وی الله مو ته هدایت وکي عدل ته وی چې قران تکې ناشته ور پسې زین ولا به هدایت کی. نو کې اوسره قران نه راخلي اپ عمر کې روان غستو دې په هدایت دې تاسو دوام وای دغه خلق چې قران راغسته دے لاسو کی نیولې غوږی ورته یې